یو داسې تعریف دی د علم مدون نه دی. ګوره دا تعریفونه چې دی ټول څومره کوي دا د علم غیر مدون تعریفونه کوي. لکه دی د مقسم تعریفونه کوي. کوم علم چې تقسیمي د تصور او تصدیق ته هغه علم مدون نه دی. مقسم د تصور او تصدیق علم سره غیر مدون دی. دغه علم غیر مدون یو حضوري دی او بل حصولي دی. یو داسې تعریف پکار دی چې دواړو قسمې او د علم غیر مدون ته شامل دي، چې هم حضوري ته هم حصولي ته. هغه دا تعریف دی. الحاضر عند المدرک، علم څه شی دی؟ هغه شی دی چې حاضر وي. دا حاضر دلته کې په معنا د حاصل دی. عند المدرک په نزد مدرک باندې علم څه شی دی؟ هغه شی دی چې حاضر یعنی موجودی مدرک ده. وجود المعلوم المدرک عند العالم المدرک، درې دا معنا ده. ځکه که ظاهر کې دا لفظ د حاضر واري نو حاضر خو د حضور نه دی، نو دا تعریف خو بیا علم حضوري ته شامل دی. حضوري کې نه وځي. سلم خو تا ویلې که دلته کې دا حاضر په معنا د موجود راځي. علم څه شی دی؟ الحاضر هغه شی دی چې موجود دی په نزد مدرک او منشا د انکشاف د مدرک. کوم شی چې موجود عند المدرک او منشا د انکشاف د مدرک، دغه ته علم وایي. موجود عند المدرک، منشا د انکشاف د مدرک. نو دغه موجود عند المدرک دا به بیا ښایي حاضر مې په معنا د موجود واغله، یا به موجود بنفسه وي یا به موجود بصورته وي. که چېرې موجود نفس ته بنفسه و دا علم حضوري دی، او که موجود دی عالم ته دا معلوم بنفسه نو بواسطة صورته نو دې ته علم حضوري وایي. لکه علم حضوري حضور المعلوم عند العالم دی. دا حضور درې علاقې دي. دا حاضر دلته کې په معنا د موجود د علم هغه شی دی چې موجود عالم ته او منشا د انکشاف د معلوم. دا موجود عند العالم یا به حصول صورت د معلوم عند العالم لکه په علم حصولي کې، یا به حضور د معلوم عند العالم دا په علم حضوري کې. دا تعریف د مطلق دی. دا علم غیر مدون دی او په غیر مدون کې دا تعریف دی چې حضوري او حصولي دواړو ته شامل دی، او علم د واجب او د ممکن د دواړو ته شامل دی. اوس نور تعریفات چې دي د علم چې دا کوم دی کوي دا د علم حصولي تعریفات دي. دا د مطلق علم تعریفات نه دي. ګورئ ښه، ويطلق على ثلاث معان. د علم اطلاق کېږي په درېو معنو. ان العلم الحصولي يطلق على ثلاث. دا د علم ټولې معنی ښیي، خو دا تعین پکې نه دی کړی چې دا د علم حصولي تعریفات دي که د علم حضوري دي که د مطلق علم غیر مدون دي. دا اول تعریفونه چې دي دا د علم حصولي تعریفات دي. دلته کې ورسره عبارت کې ده علم پوه شه چې ان العلم علم حصولي. الف لام به په علم کې د پاره د احد شي نو معهود به په دې سره تللی علم حصولي وي. يطلق على معان. د دې علم حصولي اطلاق کېږي په یو څو معنو باندې. احدها حصول صورت الشیء فی العقل. یو معنی حصول صورت شی په عقل کې. د دې حصول صورت الشیء فی العقل څه معنی ده؟ یو شی د تا نه غایب دی، د نفس نه مدرک په انسان کې نفس دی، د نفس نه غایب دی. مثلا لکه ما تاسو ته وښیي چې انسان زمونږ د نفس نه غایب دی. که دا حاضر دی نو دا خو جزیات د انسان دی، انسان نه دی. او علم د نفس په اشیاء غایبو باندې، علم د عالم په اشیاء غایبو باندې دا په حصول صورت سره دی. او صورت چې دی هغه مفهومي کلی دی. نو علم څه شی دی؟ علم حصولي. حصول صورت شی په عقل کې. دا انسان تا ته مجهولي د ده صورت ته حاصلی، په صورت هغه مفهومي کلی دی. نو په دې کې دوه انتقال دی.
په حصول د نظریاتو کې دوه انتقال کی، یو انتقال د مقاصدو نه مبادیو ته او دویم د مبادیو نه مقاصدو ته. دا تاسو ته د حصول صورت شی فی العقل معنا ښیم چې د حصول صورت شی فی العقل څه معنا ده. نو اول به نفس دی مجهول ته توجه کی انسان ته، دا انسان به ورته معلوم نشي، ته مجهول لګه. د انسان د حصول لپاره څه مبادی دي، وسایل دي، هغه وسایلو ته بیا انتقال کوي. ناوله توجه به د انسان ته مجهول ته، د دې نه به ذهن انتقال وکړي مبادي و معلومات مبادیو ته. هغه څیزونو ته چې وسیله د معرفت ته د انسان دی، هغه د جنس او فصل دي. که تصور د ذاتیات یې کوي د جنس او فصل دي، د دې به توجه وکړي. په خزانه کې په حیوان پروت دي، د طرفه د مبدأ الفیاض نه، مبدأ الفیاض د علومو زموږ په نزد الله تعالی دی، په ده باندې به فیضان د حیوان وشي، حیوان به حاصل کړي. بیا په فیضان د ناطق وشي، ناطق به حاصل کړي. دا دوه لفظه چې دي حیوان او ناطق، انسان د دې لپاره وځلېږي، واضح وضع کړي. دا حیوان ناطق چې دی حاصل کړي، دې ته انتقال من المقاصد الى المبادی و انسان مجهولو ده ته اوله توجه وکړه، د ده نه انتقال مبادی ته وکړه. مبادی حیوان ناطق، دا حیوان به اول پیدا کړي، د طرفه د مبدأ الفیاض نه فیضان د حیوان وشي، د طرفه د مبدأ الفیاض نه فیضان د ناطق وشي. دا مبادی به ده ته ورکړی شي غیر مرتب. دې کې بیا منطقیان وایي ترتیب به کوي، د دې نه به صورت جوړېږي. نو عام به مخکې کوي، خاص به وروسته کوي. عام حیوان دی او خاص ناطق دی، د دې نه به ترکیبي تقییدي توصیفي جوړ کړي، حیوان ناطق. بیا به دا سوچ وکړي چې دا حیوان ناطق خو زما مقصود نه دی، زما مقصود خو معلومول له انسان دی. نو دې ته دویم انتقال وي. دا مبادی به بعد ترتیب جمع کی چې مرتبی مرأت دی کې انسان ته، مرأت عین ته وایي. دا د عین سره مشابهت لري، لکه په عین خو د سړي مقصود نه وي، په دې عین کې مخ منتقش کېږي یا مخ معلوموي، داسې ورته ونه شي پکې ښکاري. نو دقسې به دا حیوان ناطق کې دې سوچ وکړي چې دا خو زما خپله مقصود نه دی، مقصود خو زما معلومول له انسان دی. نو دا حیوان ناطق به بیا مرأت کړي د انسان ته، دې مجهول ته. دې ته دویم انتقال وایي. اول انتقال شو د مقاصدو نه مبادیو ته، اوله توجه انساني مجهوله ته وکړه، د هغې نه انتقال مبادیو ته وکړه. مبادي چې حاصل شو، مبدأ الفیاض ورکړه، د پکې ترتیب وکړو. عامې مخکې که خاصې وروسته که، خاصې د عام دپاره قید جوړ کړه. بیا ویل چې دا خو زما په خپله نه دي مقصود، ما انسان چې معلوموم، د انسان ته مرأت کړه، دې معلوم. دې ته حکم ذهني وایي، مرأتیت ورته وایي. په ذهن کې فیصله وکړي چې دا حیوان ناطق عین انسان دی. دا دوه انتقاله وشي، یو انتقال د مقاصدو نه مبادیو ته او بل د مبادیو نه مقاصدو ته. دغه مبادي چې جمع کړي دې ته صورت وایي او مرأت. دوه انتقاله پکې راشي، دې ته حصول صورت الشیء فی العقل وایي. حصول صورت شیء په عقل، عقل نه مراد نفس دی. د عقل ډېرې معنی دي. عقل په معنا د عقول عشره هم راځي، عقل په معنا د نفس ناطقه هم راځي، دلته کې عقل په معنا د نفس ناطقه دی. حصول صورت شی په عقل. دا صورت دلته کې مضاف دی شي ته، صورت الشی. د صورت الشی تعریف سره، صورت الشی ما امتاز به الشی عن غیره. صورت شی دی ته چې شی په ممتازه کېږي د غیر. نو په دې حیوان ناطق سره دا انسان ممتازه ګرځي د غیر نه، چې انسان حیوان دی، د حیوانات خو ډېر دي، بیا ورسره ناطق ولګوي چې ناطق هم دی. نورو انسانانو د نورو حیواناتو نه انسان تا ممتازه که په حیوان ناطق سره، د امتیازه شو که د نورو نه ممتازه شو. ځکه انسان حیوان ناطق دی، نو فرض بیا بل حیوان دی، هغه حیوان ساحل دی. اسد بیا حیوان مفترس دی، حمار بیا حیوان ناحق دی. دا صور دي. حصول صورت الشیء فی العقل.
دې کې دا حصول صورت ته شی چې په عقل کې کوي دا معنا مصدري ده. ګورې ښه دا انتقال چې د مقاصدو نه کوي مبادیو ته، بیا د مبادیو نه مقاصدو ته کوي، نو دا فعل د فاعل دی، د دې نفس فعل دی، معنا مصدري ده. نو څوک وایي دا د علم حصولي تعریف کوي چې علم حصولي په معنا د حصول صورت شی فی العقل دی، او حاصلول خو معنا مصدري ده چې حاصلې څه شي، حاصلې صورت شي په څه کې حاصلې په عقل کې، دغه حصول ته دی علم. او حصول خو څه شی دی؟ کسب دی. د مقاصد نه د انساني مجهوله انتقال مبادی ته، بیا مبادی جمع کول او مرأت کولی انسان، دغه حصول دی معنا مصدري ده. دی حصول صورت شی فی العقل ته دی معنا مصدري ته، دا فعل فاعل دی او نسبت دی په مابین د عالم او د معلوم کې. د قصدې چې صورت حاصلې دې صورت ته به مرأت کوي که دا حاصلول، دا حصول صورت خو په مابین د عالم او د معلوم کې یو نسبت دی، یو معنا مصدري ده. دې معنا مصدري ته علم، دا د علم حصولي یو تعریف. او په دې تقدیر سره بیا علم د مقولې دی دغه نه جوړېږي، اضافت نه، ځکه دا حصول مضاف دی، صورت او صورت مضاف دی شي، دغه معنا مصدري اضافي ده. په دې تقدیر سره علم د مقولې د اضافت نه جوړېږي، حصول صورت شی فی العقل. څوک وایي چې دا علم د مقولې د اضافت نه دی، څوک د دغه علم حصولي تعریف کوي بیا د مقولې د کیف نه وایي الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. دا صورت حاصله من الشيء عند العقل دا څه معنا ده؟ حصول صورت شی فی العقل او صورت حاصله من الشيء عند العقل، دې کې څه فرق دی؟ وایي دې کې دا فرق دی چې دا صورت کله د نفس ته راشي، لکه د انسان صورت حیوان ناطق دی، دا مفهوم دی، دا د نفس ته راغی، دا نفس جوهر دی، او دا صورت چې ورته راغی دا عرض دی، په ده پورې قایم شو او د ده کیفیت وګرځېد. پس د قیام نه د ده کیفیت ګرځي او منشأ د انکشاف د معلوم ګرځي چې انسان دغه معنا مصدري تلر کوي. کله چې د حصول صورت په عقل کې کېږي، د دې کېدو نه وروسته دا صورت راشي او جمع شي او نفس متکیف شي او دا صورت کیفیت وګرځي، صورت حاصله من الشیء عند العقل. دغه صورت حاصله من الشیء عند العقل ته علم وایي، هغه حصول او معنا مصدري ته نه وایي. خبره پوه شوه؟ دا حصول صورت چې دی دا سبب دی، او دا صورت حاصله من الشیء عند العقل دا مسبب دی. دې مسبب ته چې کوم دی نو څه وایي؟ علم وایي. او دلیل پې دا وایي چې په علم کې د خلکو اختلاف دی، څوک چې علم د مقولې د اضافت نه دی، چې څوک تعریف په اصول صورت شی فی العقل سره کوي نو د معنا مصدري وایي، د مقولې د اضافت نه وایي. خو دې کې تحقیق مذهب د منصور دی، او منصور وایي چې علم په مذهب تحقیق باندې د مقولې د کیف نه دی، لکه دغه صورت چې تر څو پورې کیفیت قایمه بالنفس نه ګرځېدلی د انکشاف د معلوم نشي کولی. انکشاف د معلوم هغه کوي چې صورت په نفس پورې قایم شي، ځکه علم صورت حاصله من الشیء عند العقل وایي، د مقولې د کیف نه وایي. او دا حصولي صورت ورته وسیله ده، دا سبب دی، دغه صورت حاصله مسبب دی، او علم دغه مسبب دی، سبب نه دی. لکه تحقیق مذهب دار چې علم د مقولې د کیف نه دی او صورت حاصله کیف دی، او حصولي صورت خو اضافت دی، نسبت دی په مابین د عالم او د معلوم. او دا ثالثها دا دریم تعریف چې کوي دا د داسې علم کوي، دا مخکې دوه تعریف خو د علم حصولي شو. اوس دل تعریف کوي هغه عام شامل هم حصولي ته هم حضوري ته، هغه دا تعریف کوي. ثالثها الحاضر عند المدرک. علم څه شي؟ درېیمه معنا د علم الحاضر عند المدرک، هغه شی چې حاضري په نزد د مدرک او منشا د انکشاف د مدرک. علم په حقیقت کې مبدل انکشاف دی،
علم هغه شی چې منشأ د انکشاف د معلوم عند العالم. علم څه شی دی؟ هغه شی چې منشأ د انکشاف د معلوم عند العالم هغې ته علم. او دغه منشأ د انکشاف څوک وایي چې حاضر دی. هغه شی چې حاضر شي په نزد د مدرک او منشأ د انکشاف د مدرک وګرځي. نو دغه حاضر دلته کې که واخلي په نزد د مدرک بنده خو په علم حضوري کې دی. لکه علم د نفس په خپل ځان ورته حاضر دی. علم د نفس په خپل صفات او خپل صفات ورته حاضر دي، صفات طبیعیه. یا علت ته معلوم حاضر دی، لکه علم د الله تعالی شو په ممکناتو باندې دا الله علت دی، ممکنات معلولات دی. الله تعالی جاهل دی، ممکنات مجهولات دی. د جاهل نه مجهول نه پټېږي، حاضري وته. دا خو حضوري ته شامل شو. حضوري خو ته ووایه. او دا سلم ولا تعریف د مطلق علمي کوي، علمي غیر مدون کوي، که حضوري وي که حضوري. نو دا حاضر به دلته کې واخلي په معنا د موجود. علم هغه شی چې موجودي په نزد د عالم او منشأ د انکشاف د معلوم. نو دغه مبدأ انکشاف موجود عند العالم بیا عام دی، یا به موجود بنفسه وي یا به موجود بصورته وي. که موجود بنفسه لا بصورته نو دغه ته علمي څه وایي؟ حضوري وایي. او که موجود بصورته صورت حاضر شي دغه ته علمي حضوري. دا رابعها قبول النفس چې وایي که نه، دا هم تعریف د علم کوي، خو دا هم د علم حضوري تعریف دی. یوازې د علم حضوري تعریف دی، حضوري ته وباسي. ځکه علم حضوري وروسته تصور او تصدیق ته نه تقسیمېږي. او ابي مقسم چې دی کوم علم وایي؟ حضوري وایي. نو ځکه د علم حضوري ډېر تعریفات کوي. بعضې خلک وایي چې دا علم چې دی دا د مقولې د انفعال نه دی. هغه وایي قبول النفس لتلك الصورت. څنګه وایي؟ علم په حقیقت کې هغه شی چې منشأ د انکشاف د معلوم عند العالم. دا صورت چې نفس ته راشي دا منشأ د انکشاف د معلوم الګ دی چې نفس قبول. لکه تا تصور د انسان کو انسان د مجهول په حیوان ناطق سره، دا حیوان ناطق صورت چې نفس ته راغی نو نفس قبول کوي معنی چې او دا انسان رښتیا حیوان ناطق دی. نو اله منشأ د انکشاف وګرځي چې منلی نه بیا منشأ د انکشاف دی. نو دوی وایي اصلي علم چې دی قبول النفس لتلك الصورت دی. ولې؟ ځکه دا مبدا اخیره د انکشاف ده. لکه چې که نفسي صورت نفس راغی او نفس ونه مانه دپاره د دې صورت بیا انکشاف نه کوي. نو قبول النفس لتلك الصورت دی. درېیمه فرقه وایي دا هم د علم حصولي تعریف دی. وایي علم چې دی اضافت څه شی دی؟ الاضافة الحاصلة بین العالم والمعلوم. هغه وایي علم د مقولې د اضافت نه دی، یو نسبت دی. ګونې هغه حصول صورت شی هم د مقولې د اضافت نه، خو دا هغه اضافت نه دی. دا اضافت په معنا د نسبت دی. وایي علم یو نسبت دی په مابین د عالم او د معلوم، او دا نسبت عبارت اخلي د تعلقې نه. وایي ځکه د علم مدار په دوه څیزونو دی، یو په قرب او بل په تعلق کې. یا به دا عالم دا معلوم دی عالم ته قریبي، د قرب د وجې نه به ورته معلوم شي. لکه نفس د خپل ځان سره قریب دی، خپل صفات ورته څه دي، د په خپل ځان او په خپلې صفاتو په هر وخت کې خبردار یا د بل چا نه خبر. نو مدار د علم چې دی یا په قرب دی په مابین د عالم او د معلوم، یا چې کوم دی په علاقې دی چې د عالم د معلوم سره علاقه دی. خبره پوه شئ؟ دا اضافت عبارت د دغه علاقې نه دی. وایي علم یو نسبت دی، اضافت دی، نسبت دی چې حاصلي په مابین د عالم او د معلوم کې. د عالم د معلوم سره یو تعلقه خاصه وي، د تعلقې خاصې په وجه ورته معلوم. لکه اوس موږ د بېنظیر نه څه خبرو، زموږ سره تعلقه نه وه که نه، موږ ته نه وو خبره ده چې دا څنګه چل دی، دا څنګه خلک، او د فضل رحمان سره تعلقه دا په ښه خبر دی عالم دی. دغه تعلقې ته د اضافت حاصله بین العالم والمعلوم. خبره پوه
ځکه چې مدار د علم یا په قرب یا په تعلق کېږي او د علم په حقیقت کې چې دی دا اضافت دی نسبت دی چې حاصل په مابین د عالم او د معلوم کې دغه نسبت تعلقه ده تعلقه راغله د تعلقې په وجه سره دا نفس عالم شو او کاشف شو کشف ورته راغی هغه معلوم مکشوف وينقسم على قسمين أحدها يقال له التصور وثانيها ما يعبر عنه بالتسليم. ليه بس